الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقال تعالى في مقام آخر قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف عزتمن مسلمانانو، د رمضان مبارک میاشت ده. الله جل جلاله د رحمتونو دروازې هر طرف ته خلاصې کړي، د مغفرت د بخشش او د عافیت دروازې الله خلاصې کړي او جنت نه د خلاصي دروازې خدای خلاصې کړي دي. په دې میاشت کې معمولی بهانو باندې الله جل جلاله خپل بندگانو ته دغه قصور معاف کوي، واړه ګناهونه غټ ګناهونه. دا انسان الله جل شانه په ټولو مخلوقاتو کې ډېر اشرف معزز مخلوق پیدا کړی او حقیقت کې چې قرآن پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د حواسو په ذریعہ د عقل په ذریعہ آفاقی علوی سفلی دلائل په دې کې سړی غور وکړي نو هر یو څیز الله جل شانه د انسان په خدمت کې لګیا دی. زه په دې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي مونږه تاسو ته آسمان مسخر کړی دی، ځمکه مسخر کړی ده، انور مسخر کړی دی، ستوري مسخر کړی دي، هواګانې او به هر یو څیز الله جل شانه مسخر کړی دی. یعنی د انسان په فایده کې د ټول څیزونه لګیا دي تر دې پورې چې دا الله جل جلاله په مخلوق کې یو پاکیزه مخلوق دی، فرښتې هغه هم د انسان په خدمت کې لګیا دي. مختلف ډیوټي دي، کارونه دي. خدا مقدس مخلوق چې هغه جنسي خواهشات نه لري، هغه کې خود غرضی نشته، هغه خوراک سکاک نه کوي، هغه مال نه جمع کوي، هغه اغراض او مقاصد ذاتی نشته دي، بس صرف او صرف د الله جل شانه په عبادت کې لګیا دي. نو هغه هم د انسان په خدمت کې لګیا دي. دا انسان چې رواني
نو وړاندې رستو ته فرښتې موږ ته په نظر نه راځي. له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر اللہ. آگے پیچھے اس کے ساتھ لگے ہوئے فرشتے ہیں، اس سے آگے بھی ہیں پیچھے بھی. یحفظونه من امر اللہ، هغه د انسان حفاظت کوي د الله جل جلاله د عذاب نه، د خدای د قهر نه په حفاظت کې اغشته. ځکه چې په حقیقت کې چې د الله جل شانه حفاظت او د خدای اذن او اراده د انسان نه لري شو، دی بیا د هلاکت په کندو کې پروزي. د مثال الله سي دی لکه هغه ماشوم چې هغه نه خړپوسې کولی شي، نه په خپلو خو ګرځېدی شي، نه د خپل ځان حفاظت کولی شي. که چېرې هغه د مور د غېږې نه پرېوتو کټ پوزې لاندې ني، نو هغه به ځي او به هلاک شي، لاس پې به مات شي. دغسې دا انسان چې ځان ته څه وایي او دومره غرور کوي او حالانکې د ده سره دا نه ښایېږي، دی د الله جل شانه په حفاظت کوي، د الله فرښتې حفاظت کوي. نو عرض مې دا کولو چې دا انسان الله جل جلاله په ټول مخلوق کې اشرف پیدا کړی. دې انسان ته الله جل شانه د دنیا د ژوند نه پس همیشه او دایمي ژوند ورکړی دی چې هغې کې تشې مزې دي، بس لذات دي، خواهشات دي، مزې دي، او په هغې کې هیڅ قسم تکلیف نشته. او هغه مزې موقوف دي چې سړی په دنیا کې د الله جل جلاله د الله د پیغمبر خبره ومني. معمولی غني امور چې هغې ته امور تکلیفیه وایي، په هغې کې د الله او د الله د رسول ومني، حالانکې هغه ورته ګران هم نه ده. په هغې باندې د آخرت هغه ټولې مزې موقوف دي. خو په دې دنیا کې ده سره یو دوه غټ دشمنان لګېدي دي چې هغه دې مزو ته نه بریدي، دی پې نه سودېږي. او د دې مثال داسې دی لکه تا ته خدای مال درکوي او ستا یو دشمن وي، په تا باندې هغه مال نه سودېږي. تا ته خدای کور درکو او غټ کور یې درکو بنګله، ستا یو دشمن دی، په تا باندې کور نه سودېږي. تا ته خدای اولاد درکو، ستا څوک دشمن دی، په تا باندې هغه اولاد د ده نه سودېږي. ستا ښه فصل وشو، تا په تجارت کې او کاروبار کې ډېرې پیسې وګټلې، او ستا دشمن دی، په تا باندې هغه سودېږي نه، په څه طریقه باندې هغه ستا لار وهي چې داسې زه واخلم، دا د ده نصیب نشي. دغسې یو دوه دشمنان دی انسان سره لګېدي دي. هغې کې یو شیطان دی، هغه د انسان د بدن نه بهر دی، خارج کې دی، او یو د نفس دی، او نفس د انسان په بدن کې دننه دی. دا نفس انتهایی کم عقل دی، انتهایی کم عقل. د ده مثال له کم عقل دوست دی. هغه متل شوی وایي د کم عقل دوست نه هوښیار دشمن ښیي. نو دا کم عقل دوست دی. دوست په دې دی چې دا د انسان په بدن کې دننه دی. دا خواهشات، دا جذبات، دا مختلف سوچونه، دا خیالات، دا شهوات چې راپورته کېږي د انسان په بدن کې، دا د نفس نه راپورته کېږي. دا ډېرې پیسې دي، اگر که د سود دي وي دي که نه، دا واخله، دا ترلاسه کړه. دا حرام مال دی پردی، خو دا واخله ستا و په کار راشي. نفس کې د دې چاهت او د دې خواهش ته، دا خواهشاتو ځای د انسان په بدن کې د نفس دی. او دا داسې عجیبه دشمن دی چې دا د انسان نه بیلیږي نه. شیطان به کله بیل شي نفس ورسره. لکه د رمضان مبارکه میاشت کې، د رمضان مبارکه میاشت کې چې کوم سرکش شیاطین دي، سرکش شیاطین چې هغه ډېر سړی خطا کوي او ګمراه کوي، حدیث مبارک کې راځي هغه وتړلی شي. لیکن شرط دا دی چې کله ستا روژه په روژه او تا د حفاظت حصار د خپل ځان نه تاو کړی، که چېرې تا هغه حصار په خپله مات کړی، بیا خو به شیطان تا ته رارسي. کله کله زمونږ روژه وي، لیکن د روژې رمضان میاشت کې یو روژه مده، لیکن هغه حصار مات دی. هغه حصار ماتېږي په څه باندې؟ لکه یو حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې کوم سړی هغه غیبت وکړي د بل مسلمان رور نو د ده روژه نشته. اگر که د سهار نه تر ماښامه پورې نهره تېره کا خوراک څښاک یې ونه کړو. او بعضې احادیثو کې راځي چې بعضې روژهدارو ته سوا د نهرې تېرولو نه بل هېڅ شی په لاس نه ورځي، بس نهره یې تېره که نور څه نشته. هغه څنګه د سهار نه تر ماښامه پورې د خوراک څښاک په ځان بند کړی دی، لیکن په نورو حرامو کې دی مبتلا دی. اوس هغه حصار د ده چې کوم دی نو مات دی، ده ته شیطان را رسېدی شي. بل د انسان نفس، دا نفس یې نه پرېږدي. که شیطان وتړلی شي نو نفس خو ورسره دی، که دی په کور کې دی، که دی بهر دی، که دی بازار کې دی، که دی جومات کې دی، په هر ځای کې دی سره نفس. او عموما د جنگ جګړې چې سړی کوي که نه، دا د نفس د وجې نه کوي. نفس باندې چې معمولي بوج راشي دی هغه نه برداشت. دا چې انسان غصه کېږي دا د نفس نه جذبات راپورته کېږي، شیطان نه. حضرت مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله په یو ځای کې په نفس او شیطان کې فرق کړی دی. دې دواړو کې فرق څه دی تا ته به څنګه پته لګي؟ هغه فرمایي چې کله د ګناه خیال یو ځل دوه ځله درې ځل راپورته شو، بیا د هغې نه پس مزمحل شو، ختم شو، دا شیطان. او چې کله نفس دی نو نفس هغه جذبات په هغې کې بیا بیا راپورته کېږي تر څو چې هغه کار د کړی نی یا د هغې ځای نه تللی نی یا د نفس په بل څیز کې مشغول کړی نی، بیا بیا هغه راپورته کېږي. ځکه چې نفس خو ورسره دی، نفس ورته وایي دا کار وکړه. نو نفس د انسان په بدن کې دننه د ده سره لګېدلی دشمن دی. او شیطان دا د بهر نه د انسان په نفس کې وسوسه اچوي او دا د انسان سره لګېدلی دشمن دی. چې کله د انسان د دې دواړو نه ځان بچ کړي نو دی به په هغه صراط مستقیم باندې روانې نیغه لار باندې. او چې کله د انسان د نفس او د شیطان ومنله نو دا دواړو دشمنان د لارې نه خطا کوي. نفس هغه احمق دی، هغه پوهېږي نه، کمقل دوست، هغه په دې نه پوهېږي چې دې کې زما تاوان دی. تاسو وګورئ ماشوم بچی په ابتدا کې دی چې کله پیدا شي نو هغه ډېر کمزوری، بیا د هغې نه پس ورو ورو په ده کې طاقت راځي، قوت راځي، بیا ورو ورو دی په ښه بد باندې پوهېږي. او په ابتدا کې په ده کې عقل نی چې ډېر وړوکی نو دی په دې نه پوهېږي چې دا زما دپاره دا شی موضي دی او که مفید دی، په دې کې زما دپاره ضرر دی، نقصان دی او که فایده ده. دغه وجه دا چې دی کله کله ګندګۍ ته ملاس کړي او هغه هم په خوله کړي. ولې؟ ځکه چې د ده دا تمیز نشته، هغه عقل معمولي درجه کې په ده کې نشته دی چې ده ته ووایي چې نه دا شی خراب دی. ځکه چې د ګندګۍ د نجاست معلومیږي په عقل باندې، هغه په سترګو نه معلومیږي، په عقل باندې. موږ چې د بول نوم وورو نو په عقل کې مراشي چې بول نجس، او د برازو نوم چې سړی ووري نو په عقل کې فورا راشي چې دا نجس دي. دا په سترګو په خوند نه معلومیږي چې سړی سکي نو د هغې نه پس به پته لګي، دا په عقل معلومیږي. بار بار تجربه شوي، مشاهده شوي، یا په عقل کې هغه خبره ناست دی. نو چې کله ماشوم وي نو د هغه عقل کار نه کوي، نو هغه په ښه او په بد، په موضي او په مفید باندې نه پوهېږي چې دې کې ما ته فایده ده او نقصان دی، او که دې کې راته فایده ده او که دې کې نقصان دی، دا پته نه پوهېږي. دغسې د انسان دا نفس دی. د قرآن کریم په دې آیاتو کې چې ما ستاسو په وړاندې ولوستل د سورې نساء او د سورې اعراف آیات، الله جل شانه په دې کې د شیطان چالونه، دغه دشمنی او دغه د مسلمانانو لار وهل د هغې تذکره کړي ده چې څنګه دې لار وایستاسو. او الله جل شانه دومره مهربان دی چې هغه موږ ته هر څه صفا صفا بیان کړي چې تاسو ځان بچ کړئ. سورة اعراف کې الله پاک فرمایي قال فبما اغويتني، کله چې الله جل شانه شیطان هغه د هغې خو مقاماتو نه وویستو او په څه خبره یې وویستو؟ د الله جل شانه نافرماني وکړه.
الله الله دی، هغه معبود دی، هغه رب دی، خدای دی، هغه ډیر لوی دی. د هغې عظیم ذات نافرمانی وکړه او هغه نافرمانی سوا چې حضرت آدم علیه السلام ته سلامي وکړي. ټولو فرښتو که سلامي او د شیطانو نه. الله جل شانه د هغې نافرمانی په وجه باندې د هغې خو ځایونه نه دی وویستو. نه دی وی قال فبما اغویتنی، شیطان اوی چې تا زه کله ګمراه کم لاقعدن لهم، شیطان وی چې تا زه ګمراه کم د دې سبب دی په خپله جوړ شوی دی. الله جل شانه غوښتی دی، هغه خالق دی چې کله انسان څه قسم تعامل او فعل کوي نو نتیجه په الله مرتب کوي. د افعال خالق الله دی، نتایج د هغه په لاس کې دي. چې ته بد کار کول غواړې نو د بد کار خالق هم خدای دی، کاسب یې دی او تا الله جل شانه په دې کسب باندې نیسي. نو دی چې کله ګمراه شو نو دوی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، لاقعدن لهم زب استاد بندگانو ته کینم صراطک المستقیم په سمه لار، په سمه لار به دی روان وي، زه به یې شوکم، زه به یې د هغې نه ګمراه کوم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی، مسند احمد ابن حنبل کے حدیث تھے، حضرت صبر رضی اللہ عنہ ہوئی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایا دا په لاره کې چې ناستې د دې مثال د الله رسول په خپل حدیث مبارک کې بیان کړی چې سړی کله د کفر نه اسلام ته راوځي نو دا شیطان و د په لاره کې ناستې دی ورته وایي څه کې مسلمانېږي، د پلار نیکه دین پرېږدی، دا ملامتې ټولې په سر اخلي، دا خلک به څه وایي، دا قوم به دې څه وایي، دا بچي به دې څه کوي، دا ښځه به دې څه کوي. الحمدلله موږ مسلمانان یو، لیکن چې کله اوس هم دغه سوچ او خیال او اراده د یو مسلمان په زړه کې راپورته شي چې زه باس دروسه مې د ګناهونو د ژوند تېرولو زه دا پرېږدم، نو بیا ورته همدغه شیطان دی مسلمان ته هم په لاره کې کښېني، درته وایي څه کې هغې کې خو دا مزې وې، دا وپکې دا وپکې دا وپکې، هغه لار ته پرېږدي. دا نوکري دی وه، تا د ملا صاحب نه واورېدل، د مفتي صاحب نه دې واورېدل چې دا د حرامو او خو دې کې خو ډېرې پیسې وي، اوس به کوم خوځې بیخ پیمانه کړي، نو چې کله یې ورسره ومني واپس لاړ شي نو دا ګمراه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسلام راړو په وخت کې دی ناست نو حدیث مبارک کې راځي چې دغه کس ورته وایي چې نه زه ستا نه منم، اونخلي ورسره، بس دا کامیاب دی. او که ده سوچ وکړو ورسره ایثار شو چې یاره دا خو رښتیا، بیا یې د شیطان ګمراه کړي. بیا چې شیطان پوه شي چې په دغه خو کارو نه شو نو حدیث مبارک کې د هجرت تذکره راځي، چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مکې نه مدینې منورې ته هجرت فرض و، چې کوم سړی به هجرت نو کړی هغه به داسې و لکه د کافرو ملګری، سوا د هغه کس نه چې هغه به مجبور و، زنانه وه، هغه به خپلو خپلوانو نه پرېښوده او مسلمانه شو، یا به هلک و هغه ته به په خپو کې زولنې اچولې وې، پلار او تره هغه به یې نه پرېښو، یا به کمزور او مستضعفین لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې مشرانو به نه پرېښو. د هغې نه علاوه چې به کوم ځای کوم کس چې به مکه کې پاتې شو هجرت بیا ونه کړو دا به د هغې ملګری څه، تاسو ولې هجرت نه کوئ؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسلام خو یې راوړو، اوس ورته د هجرت په لار کې ناست دی، هجرت ته یې نه پرېږدي، هجرت ته یې نه پرېږدي، دا کور کلی به پرېږدي، دا به پرېږدي، دا به پرېږدي، دا به پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې صحابه کرام ملګري شي د هغې درجې د هغې لوړ مقامات صرف او صرف په خیالي خبرو باندې نو، هغې انتهایی قربانۍ د الله په لار کې ورکړي. ښځې به یې کافرې وې، ښځه به یې پرېښوه، بچي به یې کافرانو، بچي به یې پرېښول، مور او پلار به یې کافرانو، مور او پلار به یې پرېښول، رونه به یې کافرو، رونه به یې پرېښول، دی به ترې نه وشکله به ووتو، د جیداد نه به ووتو، د کور نه به ووتو، د جوړو جامو نه به ووتو، هغه چې کوم اشیا به هغه به یې ورسره پرېښول. ذوالبجادین رضی الله عنه ته مور د سر نه چپوټی کوز کړی دی، هغه یې د ځان نه تاو کړی دی، تر ترې نه کپړې مې ایستې وې، دا م راته راکړه. دا قرباني وه داسې نو.
نو چې کله د هجرت په لار کې د کینی کوي منل وسره خو او کوي نه منل چې نه زه نه یې ساره زه به د الله رسول ته ځان رسوم د دې مسلمانو ګټه دا شیطان پاتې شي. بیا چې کله د جهاد ته ځي یعنی چې کله د الله په لار کې د مشقت او د تکالیف ژوند سره الو کاغه د الله د دشمن سره جنگیدل وي او کاغه بل یو عمل کول نو باغې کې بیا د شیطان مخه تر راځي چې ها په دې کې د ځان خطر ده په دې کې زخمی کیږي سړی په دې کې به د لاس پرې کړی شي په دې کې به د خپل پرې کړی شي په دې کې به ستا مال لګي ستا په دې کې جان لګي دا سکه دغه وخت کې بیا کسړې اونمني نو د شیطان د نرغې نه بچ. نو زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې ځایونه ذکر کړي محدثین حضرات وایي چې دا صرف په دې دریو کې نو دا د الله رسول مثال وړاندې کوي په هر لار باندې دا شیطان ناشته په هر لار کوم یو لار چې هغه باندې تا ته هدایت نصیب کیږي پاغه کې د تا ته ناشته غته نه پړي په هر لار کې د تناست مخه او د است لار وایي حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی غواړي چې ته د الله او د الله د رسول نافرمانی ته نه وشي. ابو هريره رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل او فرمایل چې دا د صدقې د مال له د دې خیال کو. ابو هريره رضی الله عنه چې پټ کې ناستم شپه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سو غل را نشي زه ناستم پټ پدې کې یو سړی رالو هغه غلی ته جولې اړمک زه پیرا پاسه دم ماونی ولکه داسکه غلا کې هغه وی چې صاحب پرېمه ده بچی مې نه هرو دا غي د پاره مو ابو هريره رضی الله عنه ته مینت زاریو کاغه پرې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د اطلاع نه چې کله ورشوا مخامخ شنو ته ابو هريره ما فعل اسيرو بیګا چې د قیدی نیول اوس شو. ابو هريره رضی الله عنه ته چې یا رسول الله هغه ما ته داسې مینت کو ما پرې ته یو فرمایل چې د دروغ ویل دی او بیا راځي بیا به نه راځم ماته وی دی او بیا راځي دروغجن دی بیا په بلش په بیا او هغه شو دا الله رسول ته بیا تاسو چې یا رسول الله ما پرې خو ماته ډیر مینت کو ته فرمایل نن مو بیا راځي په درې مش په شرارو ابو هريره رضی الله عنه هغه اونیو چې وینو وته وینن خو دې نه پرېدم دا دریم ځل شو چې تر راځي او تما سره وعده کوي چې بیا نه راځم او بیا راشي هغه وته ډیر مینت کو وته چې نه دې پرېدم زه به د الله رسول ته نیولې بوزم او هغه ته به خیم لاس کې به ورکوم دا هغه خو هرېس هغه وته مینت ته کوم یو شی در کوم داسې وسله در کوم چې هغه د سره نو زه بیا نشم راتلی او زما نور مرونه خويند نشي راتلی وته وی چې څه شه دی وی آیت الکرسی وایا په دې شرط چې پرې دی او مې پرېدم دی وی آیت الکرسی وایا نه بیا ځنې دې نشم راتلی چې سحر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تاسو ټول کیسه وته تیر نو وته فرمایل چې ابو هريره دا دروغجن دی خدا خبره رښتیا کړی او تاسو ته زهر کوم دا رښتیا ولی وی تاسو ته پته شته ځکه چې داغه پنیو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مخامخ کېدو کې دا ډېر نقصان هغه ډېر نقصان نه په دې لږ نقصان باندې ځان وسات. یو ځل حضرت معاویه رضی الله عنه د تهجد نه پاتې کړو د شپې په تهجد ته پاسېدو پانسي چې سحر شو نو د ورځې په جړه ګوته پوري کې جړلې دومره او جړل چې سترګو کې اوخ کې ختم شو چې شپه یوازې په خپل خاص ځای کې پروت دی یو سړی را روخ په نه یو خزولو پاس چې وې کتل نو سړی ولاړ دی او ته وې سو کې سکه دې تهجد ته پاس دونیو او ته وې چې یې سو وې ته ما سکه مستمه پاس وینا ځان راته خو وې شیطانم وې دا ما زه دې ولې پاسولم وې ته مصطفی سولې وې شیطان خو مصطفی سول نه کوي دې کې څه غرض دی وایا صحابه کرام ډیر روخيار هغه ته وې چې غرض مې پکې دا دی چې پرون ته تهجد نه ما پاتې کړې او ما ټپول نو ته د پاتې شوې نو بیا چې کله تا او جوړل نو باغې جړه الله جل شانه هوستا مقام دومره اوچت کو چې تا څومره تهجدونه کول نو دا مقام دی نه حاصلو نو ما وی کچرنن هم ته ود پاتې شو بیا دی وړل نو زما خو بیړه غرګش
نو ما پاسولې ما وی چې دا لږ تهجد که خیر دی دا لږ ثواب حاصل که خو چې هغه مقام نه دی پاتې دا شیطان لارې دي مختلفې خلق وي په مختلفو لارو کې دی کینی نو الله پاک فرمایي لاقودن لهم صراطک المستقیم شیطان ورته وایي چې زه به دوی ته په سمه لاره کینم په سمه لاره ته به نیک عمل کې ده به د هغې نه واپس زړه کې به دې خیال راشي دا شیطان دی دا یقین په دې وکړه الله جل جلاله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی په دشمنۍ ونیسئ ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا فرمایي الله جل جلاله د شیطان قول په خپل کلام پاک کې ذکر کړی دی زمونږ دپاره چې ګورې ځان ته ساتئ د دا ویلي دي بیا به زه د خلکو ته راځم من بین ایدیهم د وړاندې د طرف نه ومن خلفهم د شانه وعن ایمانهم د ښي طرف نه وعن شمائلهم او د ګس طرف نه هر طرف نه به راځم داسې به راځم حمله به وکړم چې په دې کارونه شي شاله طرف نه به راشم چې په شا طرف کارونه شي ښي طرف نه به راشم چې په دې کارونه شي ګس طرف نه به راشم اوس تاسو وګورئ څومره زور دی لګوي چې سړی په سمه لار باندې لاړ نه شي کله کله انسان معمولی وسوسې سره د هغه ومني لکه چې په هغې کې یو لذت دی خوږوالی دی سترګې پې توري عقل کار نه کوي حواس کار نه کوي ایمان او عقیده هغه یاد نی استهزار نی آخرت هیر وي د الله جل جلاله یره نی جهنم او د خدای قهر او غضب یاد نی چې په دې باندې دا دي معمولی وسوسه کې شیطان راګي دلته خو وایي چې وړاندې رستو ښي طرف ته ګس طرف ته د هر طرف نه پې راغلی بعض حضرات مفسرین وایي چې د پورته نه نه ذکر کړي چې ځکه چې بر نه د الله جل شانه رحمتونه نازلېږي د الله جل جلاله رحمتونه نازلېږي دغه وجه ده چې ته په موز باندې ولاړې نو د الله رسول فرمایي چې په موز کې به پورته نه ګوري د الله رسول دومره فرمایي چې هغه سړی دی ویریږي چې د هغې سترګو نظر لاړ شي چې کوم سړی په موز کې به راګوري ځکه چې دا داسې در دی چې د الله جل شانه د طرف نه پتا باندې رحمتونه او برکتونه نازلي او موز دا داسې عبادت دی چې په دې کې تا ته خشوع او عاجزي پکار ده او چې کله بوره ګورې نو ستا سر اوچت شي نو خشوع او عاجزي لرې شي نو پورته د کتونه ځان ساتئ دومره کتی شي چې مخامخ تا ته امام ولاړ د امام رکوع ته ټیټ شو او که نه یا ته په دویم صف کې د مخکې صف کسان سجدې ته لاړل تراو کې سجده تلاوت ته سجدې ته لاړل که رکوع ته لاړل دومره کتی شي لیکن ته پورته وګورې د دې نه ممانعت راغل نو شیطان د هر طرف نازي بعضې حضرات مفسرین وایي چې د وړاندې راتلو نه مطلب دا دی چې دا شیطان د مسلمان مخ آخرت طرف ته دی چې کله ته په دنیا کې وخت یې ستا مخ آخرت طرف ته دی د آخرت نه ایسارئ د آخرت نه ایسارئ هغه ورته ګډ وډ کړي سړی دا خو ډېرې لرې خبرې الیاذ بالله وسوسه ورته وایي چې خدای خبر شته دی ما او که نه جنت شته ما او که نه دوزخ شته دی ما او که نه د قبر نه پورته کېدل شته او که نه چې کله شکی کې چې یو درجه په لکو درجو کې په کروڑ درجو کې یو برخه شک ورته زړه ته واچوه نو ګمراه کړو د ایمان نه ویست دا هر څه منم یقیني دي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر ورځ د آخر باندې مې ایمان دی په دې کې د قبر نه پورته کېدل هم شته په دې کې د حشر لویه ورځ هم شته په دې کې الله جل شانه ته د حساب کتاب دپاره پیشي هم شته په دې کې جنت هم شته په دې کې جهنم هم شته په دې کې تله د میزان هم شته په هغې باندې وزن د اعمال هم شته په آخرت کې صراط مستقیم د پل صراط هم شته د ټول منم بغیر د تردد او زیغ نه نو د مخکې نه ورته راځي ومن خلفهم د شا نه راځي او بعضې حضرات وایي د شا نه مراد دنیا ده چې د دنیا کومه تېر شو دی که خو تاسو ونه کړل فلنکې تا نه مخکې لاړو او داسې وشو داسې وشو هغه کارونه چې د دنیا طرف ته پاتې کوي د آخرت نه ایسارئ هغه طرف ته پام کوي چې دې ته وګوره دې ته وګوره دې ته وګوره دا مال دی دا دولت دی دا کور دی دا ښځه ده دا بچي دي دا وخت کې د هغې نه پاتې کوي چې دی لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو خیثمه نومې دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک اعلان وکړ نو ټول صحابه تیار شو
زه ایثارم ما وی چې زه به لاړ شم په اوښ باندې او ځان به ورسوم. دغه وخت کې د کجورو په باغ کې میوه هم لګېدلې وه او سخته ګرمي به نو د کجورو د باغونو سوري ډېر خوند کولو او یخې اوبه وې او کجورو خوراکو او عرب به د میوې لګېدو په وخت کې د خپلو کورونو نه ووتل، باغ کې به یې ځان ته ځایونه جوړ کړي وو، په هغې کې به دېره شول. دا ورځې به د هغې د ډېرې د خوند او د مزې وي. دا هر دور خپلې خپلې مزې دي. د نن سبا د خلکو بېلې مزې دي، هغه زمانه کې دا مزې. ابو خیثمه رضی الله عنه وایي چې لښکر وتی دی او زه دغه وخت کې ناست یم، ښځې مې راته ځمکه چړکاو که د سوري د لاندې او پوزې یې واچولو، نو ځمکه چړکاو دا ترنکۍ کړي، دا پوزې یې اچولی دی، یخ سوری دی، یخې اوبه را سره پرتې دي او بیا یې کجورې راوشکولې، په هغې کې بسر رطب تازه یړې کجورې دا پکې پرتې دي. وی داسې د خوند مجلس دا هغه شا وه. لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې دی، تبوک ته تللی دی او ابو خیثمه رضی الله عنه چې زه دلته په کور کې مې ټول توجه وپام، एकदम مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خیال کې رالو چې د الله رسول تبوک ته تللی او هغه به په سرو نورونو کې مزل کوي، په سرو شګو کې به هغې رواني، نه به ورسره اوبه یخې، نه به کجوري وي، نه به بل یو خوند مزه وي، کورونه تې دلته پاتې دي او ته لګیا ښځې سره ناستې، تا ته شرم هم نه درځي. ځان ته وایي بس فورن پاسېدو، نه یې هغه کجوري وخوړې، نه یې هغه اوبه وڅښلې او سورلي راخلاصه که، موږینه یې پرانېسته، پې د پاسه یې خپره واړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان شو. صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله څوک را روان دی؟ ای تبوک ته چې سړی ځي اوس هم چې د مدینې منورې په طرف د شام ځي، دیار سمود طرف سرې شګې دي، سرې شګې دي، ونه نشته اوس، نو لرې نه سړی ښکاري. نو صحابه وایي چې یا رسول الله څوک دی؟ دوړې خیجې را روان دی، د دشمن کس نی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کن ابا خیثمه، ابو خیثمه ہو جا، ابو خیثمه وګرځه، یعنی دا ابو خیثمه دی. بیا چې وخت تېرېدو هغه نږدې کېدو ایثار شول، ورته چې ویې کتل نو ابو خیثمه رضی الله عنه، نو د هغه تاوان نه چې شیطان ورته کومه لار والي وه د هغې نه بچ شو. ومن خلفهم وعن ایمانهم، ښي طرف نه براده، ښي طرف ته نیکۍ وي، نیکۍ نه ایثاروي. تر قرآن پاک تلاوت کوم سړی بیا به وکړي، تسبیحات کوم لږ وخت خو نه دی بیا به وکړي، دا کار کوم نه، پیسې لګوم د الله په نوم باندې، په جماعت کې لګوم، په مدرسه کې لګوم، په مجاهدینو باندې خرج کوم، په غریبانانو ته ورکوم، مسکینانو ته ورکوم، نه سړی دا بیا بل وخت کې پیسې دي کمیږي. ښي طرف نه راځي، وان شمائلهم د ګس طرف نه راځي، مختلف ګناهونو معصیات ورته ښیي چې دې ته وګوره، دی کې دا خوند دی، دې کې دا لذت دی، دې کې دا لذت دی. نو دا لار شیطان وایي ولا تجد اکثرهم شاکرین. او بیا وایي الله جل شانه ته چې ته به اکثر خلق په دې کې به ته شاکرین نه مومې. د الله بندگان په دوه قسمه دي، یو انسان شاکر او یو انسان کافر. شاکر شکر گزار، چې رب پیدا کو دی د هغه قدردانی کوي، چې زه رب پیدا کم په ما باندې د رب حق لازم دی، زه به د هغه عبادت کوم، دا شاکر دی. او کافر انسان هغه دی چې هغه د خدای حق ونه پیژني، وما قدر الله حق قدري، دی د الله جل شانه قدر چې څنګه کول غوښتل هغه سی ونه. بل ځای الله جل شانه فرمایي ان يدعون من دونه اناسا. سوره نساء کې الله پاک فرمایي چې دا مشرکین چې بوتانو ته پرستش کوي، دی د ښځو عبادت کوي. مشرکین د مکې چې هغوی د بوتان نومونه چې ایښو د ښځو په نوم باندې، لات دا د زنانه نوم دی، د الله نه لات جوړ کړی، عزا د عزیز نه عزا جوړ کړی، د منان نه منات جوړ کړی، د ښځو نومونه. بوتان غاړه کې به ورته امبیلونه اچولي وو، کاڼي نه به جوړ کړي، امبیلونه به ورته غاړه کې اچولي. او بعضې حضرات وایي چې دغه بوت کې به جنیه پیرۍ ښځه ننوتې وه، پیرۍ کله کله به هغې اواز هم وکړو، خبرې به مو کړي، دی به وایي چې وګوره موږ سره خدای خبرې کوي، حالانکې هغه به شیطان وه او هغې شیطان به اواز وکړو. نو الله جل شانه فرمایي چې دی عبادت کوي، نو خدای پرېږدي
بیا خدای پرېږدي نو هغه چې په نظر هم نه راځي، بیا چې په نظر راځي نو ایله بیله ښځه د ښځې عبادت کوي چې ناقص العقل دی. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. الله پاک فرمایي چې دی دا بندګي د شیطان نه علاوه د بل چا نه کوي، دا د سرکش شیطان بندګي کوي، ځکه چې دا لار ورته چا خولی ده؟ شیطان. لعنه الله. الله پاک دا لفظ شیطان سره ذکر کوي، الله دې په ده لعنت ولیږي، یعنی د خدای د رحمت نه دا شیطان لرې شي، ځکه چې د خدای خبره یې نن منلې ابتدا کې. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. او دا شیطان وایي چې زه به ستا په بندګانو کې یو مقرره برخه ځان دپاره اخلم، وصولوم، یو مقرره برخه به وصولوم. د شیطان یو برخه ده. مونږ چې ماشومانو په بټیاري باندې هم په بټ باندې دانې ریتولې، نو جوار به مو ورته وړل جولۍ کې، نو بیا به بټیاري ته خپل حق واغشتې وي، دا زما حق دی، نورې به راته ریدي کله کله به حق ډېر واغشت. نو شیطان چې کوم دی نو دی الله جل شانه ته وایي زه به ستا په بندګانو کې اوس خپل حق وصولوم. هغه حق څه دی؟ حدیث مبارک کې راځي، الله جل شانه دې مونږ وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت به یو منظر داسي چې په هغې کې به آدم علیه السلام ته الله پاک وایي ابعث بعث النار، ابعث بعث النار، د اور برخه د خپل اولاد نه بیله کړه. آدم علیه السلام ته به ځکه وایي چې دا ټول انسانان د هغه ذریت دي، د اور برخه بیله کړه. قال وما بعث النار. آدم علیه السلام وایي چې یا الله د اور برخه څه ده؟ الله جل شأنه به فرمایي فی کل الف 999، په هر زرو کې 999، په هر هزار میں 999، په زرو کې یو کم زر دا د اور برخه ده، یو پکې صرف د جنت. چې دی ووی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا حدیث بیانولو، دا حدیث په دنیا کې بیانولو صحابه ته، نو صحابه چغې کې د خوف خدا نه، د الله د یری نه، چې یا رسول الله دا بس کی چې زرو کې یو کس جنت ته ځي، یو کم زر جهنم ته ځي، نو موږ به بچ کیږو څنګه؟ زمونږ حل څه دی؟ لار مسله. اول خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول ته د بیان او د خلکو د پوهولو ډېر عجیبه الله پاک فصاحت او بلاغت ورکړ. د هغې په زړونو کې یره پیدا کوله، چې یره پیدا شوه به یې ورته وفرمایل چې تاسو فکر مه کوئ، ستاسو دا خوښه نه ده ان تکونو ثلث اهل الجنه، چې په جنت کې درېیمه برخه ستاسو وي، د دې امت 2 برخې نور وي او درېیمه برخه ستاسو. نو صحابه کرام هغه وخت خوشحال شوي، الله اکبر، د خوشحالۍ نه تکبیر وي. بیا ورته وفرمایل چې ستاسو خوښه نه ده چې تاسو نیم یی، نیم نور خلک وي، نیم جنتیان تاسو. صحابه بیا تکبیر وي، نور خوشحال شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خوښه مه ده چې تاسو 2 برخې، یو برخه درېیمه برخه نور خلک. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستاسو مثال او د اهل شرک او د اهل کفر مثال داسې دی لکه تور غوی او داغه په شا کې یو ټاکی وي سپینه وړه غونې د سپینو ویښت. دا تور غویل ټول چې دا شرک دی، کفر دی، او دا وړه غونې ټاکی د سپینو ویښتو چې دا تاسو یې. مطلب دا دی چې دا تعداد به الله جل شانه د کافرو نه پوره کوي، د مشرکینو نه پوره کوي، هغه هم د آدم علیه السلام ذریت دی، اولاد دی، او دا شمیر به د یاجوج ماجوج نه پوره کیږي. نو صحابه کرام په دې خوشحال شول. خو په هر حال عرض مې دا کولو چې الله جل شانه دلته کې د شیطان هغه قول ذکر کړی دی چې شیطان وایي لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، زه به یو مقرر حق خپل وصولوم ستا د دې بندګان، هغه به وصولوم. هغه څوک چې هغه د شیطان منونکي، چې کوم سړی په دنیا کې د شیطان پیروي کوي، کوم معصیت او ګناه چې کوم طرف نه ویني، که هغه مالی ده، که هغه خواهشات دي، که هغه جنسي تکمیل دی خواهشو، که هغه بل یو شی دی، که بل یو شی دی، په کوم طرز باندې چې ګناه ده، دا د شیطان یاري ده، د هغه دوستي ده، د هغه ملګرتیا، دا شمیر او دا تعداد به د هغه خلکو نه پوره کېږي.
ولأضلنهم، بیا الله جل شانو حکایت کوي د شیطان د کول، ولأضلنهم زبدی خامخا گمراه کوم، ولأمنینهم د لارې نه به خطا کوم، لارې نه به شکم، به لارې به سم لار به پریدي دی به روان شي. چنانچه کله کله سړی نیک شي، رمضان مبارک میاشت کې د موز اهتمام، د تراویح اهتمام، د نوافل اهتمام، د تلاوت اهتمام، د ګناه نه ځان بچ کول، او چې څنګه رمضان تیر شو اوس هم دنیا ده، اوس هم د الله عبادت فرض دی، اوس هم شیطان شته او نفس شته، اوس هم د الله جل شانو د رسول تعلیمات او ارشادات شته، او اوس هم ته د الله جل شانو په حکمونو باندې مکلف یې، لیکن سړی بیا خطا شي. رمضان تیرېدو سره دا یاد ساتئ چې رمضان کې الله جل شانو حکم سم معاف کړي نو هغه معاف دي، لیکن که چېرې یو سړی بیا دوباره کاته جدا کا، بیا معصیات شروع کړ، نو بیا سره نو اعمال نامې ډکېږي. بیا الله دې مونږ د شیطان د ګمراه کول نه وساتي. ولأضلنهم ولأمنینهم، او زه به دې ته وسوسې زړه ته اچوم، ارمانونه، امنیه هغې ته ویلی کېږي چې د هغې نتیجه نه وي، بس هسې خیالات او تصورات، دا خواګري دا خواګري دا خواګري. د شیطان په اتباع کې کله کله سړی یقینیات هم ني، ظنیات هم ني، اسم ني، او شیطان یو خبره خشته که په هغې پسې روان شو. ځکه په ورځ د قیامت به شیطان هم تعجب کوي، شیطان هم تعجب کوي. قرآن کریم کې الله جل شانو د هغه قول چې په ورځ د قیامت به کوي په جهنم کې خپل ډلې ته، خپلو یارانو ته به وایي، هغه د قرآن پاک کې ذکر کړی دی. هغه به ورته وایي چې ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. زما پتا سو زور نه چلیدو، ما کان لی علیکم من سلطان. جهنميان به ټول راغوني ورته وایي چې تا ګمراه کو، ته داسې، ته فلان کې، ته ډینګړې، ستا په وجه موږ دا وکړل دا وکړل دا وکړل. نو دا شیطان به خپل برات پرې کوي، دی تعجب کوي، دی وایي زما خو پتا سو زور نه چلیدو، ما سره زولنې نه وي، ما سره زنځیرونه نو، ما سره داسې حجت او دلیل نو چې تاسو مجبور شوی وي. الا ان دعوتکم، ما تاسو ته دعوت درکو، او دعوت د شیطان سره هغه ښکارم نه راځي، وسوسه ده. تا ته یو عالم، تا ته یو واعظ، تا ته یو نیک انسان، ستا یو ورور، ستا یو خیرخواه، ستا مور او پلار، ستا استاز، ستا شیخ، ستا یو محلی والا، ستا دوست مسلمان، هغه ته نیک لارې طرف ته دعوت درکوي، هغه ښکاري تا ته مخامخ درته ولاړ دی، د هغه دعوت ته به د خپلو غوږونو اوري، او شیطان هم تا ته دعوت درکوي، هغه نه ویني او نه اواز اوري، په زړه کې وسوسه اچي. الا ان دعوتکم، میں نے تمہارے دل میں صرف وسوسہ ڈالا بس، فاستجبتم لی، تاسو زما دعوت قبول کو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ما اوس ملامت کوي، ځان ملامت کوي، تاسو را سره منله ولې، زما خو در باندې حجت نو دلته کې وی ولأمنینهم، زه به هغوی ته دا خیالات، شهوات، خواهشات دا مخې ته راولم چې دا وکې بیا به داسې، چې دا وکې بیا به داسې، په دې کې دا خوند دی، په دې نشه کې دا لذت دی، په دې شرابو کې دا خوند دی، په دې زنا کې دا خوند دی، د بل نه مال خوندي کولو کې دا خوند دی، په غصب کې دا مزیدي مال به ډېر شي، ځمکه د پردی لاندې که په هغې کې دا خوند دی، جیداد به ډېر شي، دا ټول خیالات دي. ولأمنینهم ولآمرنهم، او دی ورته دا وایي چې سړی جهنم نشته دی، جنت نشته دی، حساب کتاب نشته، دغه دنیا د دې کې وخت تېرو، دا لوی ژوند دی. دې کافرو ته دا دلایل ویلو، کافرو وی چې آخرت کې پورته کېدل نشته، مرګ به یې لیدو په خپل سترګو، داسې هډوکې به یې راواغېسته، وروسته ډوکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کافر رالو، وروسته ډوکې یې روچت کو د ځمکې نه، په لاس کې داسې چوري کو او داسې بوکې ورکړو، وی دا به هم بیا او ومن یحیی العظام وهي رمیم، دا به څوک دا هډوکې بیا ژوندی کوي، حالانکه دا خو ټول روز شوی دی، ذره ذره دی، ریزه ریزه دی، والوته، دا به څنګه ژوندی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایل ته ورته ووایه چې چا دا پړومبي ځل جوړ کړی دی هغه به دوباره ژوندی کوي، چې کله دا هډوکې نو د نیس نه هست وجود ته راوستو، اوس چې کله دا شته شوی دی بیا خو د هغې ضرورات خو شته، اوس خو خود پیدا کولی شي. الله جل شانو ته ابتدا انتها اعاده دا هر څه یو شان دي، آسان دي. فرمایي ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، او زه به دی ته امر کوم نو دی به د څاروو غوږونه پرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په عربو کې دا رواجو چې کوم یو اوخه هغه به د بت په نوم باندې پرېښو، نو بیا به د غوږ پرېښو،
اوس هم کچره د غیر الله په نوم باندې څوک ساروی پریدي دا د دې زیارت د بابا ساروی دی او دغه عمل وسره وکړو دا هغه مشرکانه رسم دی دا برابر حرام دی او کچره اعتقاد د معبودیت لري نو دا کفر او شرک دی. دا شیطان دغه لارې چارې خلکو ته ښیي فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله ولآمرنهم. موږ به کراچۍ ته تلو سبق ته مدرسې ته په دې ګاډي کې به کله کله بعضې خلک راوختو انسانانو دومره نری غونې سر به وړوکی غونې سر به یو کس به هغه سره روان و په غاړه کې به ورته امبیلونه غټې غټې مرۍ یې چولې وي هغه به سوال کولو خلکو او دومره وړوکی غونې سر یو چې تا به ورته کتل نو سړي به طبیعت خراب شو نو بیا به د خامخا څه نه څه ورکول. نو مونږ تپوس وکړو نو چې چا نه به تپوس وکړو نو هلته د هغې علاقې خلکو راته ووایي چې په دې پنجاب کې بعضې زیارتونه داسې دي چې په هغې کې دا ناپوهه خلک جاهل الله جل شانه مسلمانان د جهل نه وساتي. خدای پاک دې زموږ د دین پوهه نصیب کړي. کله موږ معاملاتو کې خطا کوو کله عقیده کې خطا کوو کله څه وی چې کله د چا زوی نه کېږي اولاد یې نه کېږي نو دی وایي چې وړومبی مې وشي نو بیا به زه دې بابا ته دی ورکوم نو هلته چې بابا ته یې بوځي ماشوم نو هلته منجوران ناست دي نو هغې ورته د اوسپنې یو کنډول په سر کې نو د سر غټېږي نه په هغه کنډول کې دغسې پاتې شي نو ده ته وایي بابا بلے شا کے چوہے بابا بلے شا کے چوہے. نو دا څومره سخت ظلم دی یو انسان د هغه په تخلیق کې ته تبدیلي راواله هغه نه دا شی جوړو دا شیطان. ولآمرنهم فیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم او زه دی ته امر کوم فلیغیرن خلق الله دی به د الله تخلیق کې تغییر راولي د الله تخلیق کې به تغییر راولي د الله جل شانه په تخلیق کې تغییر تبدیلی راوستل هم دغه دی چې کوم ذکر شو. ایو حدیث مبارک کې فرمایي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لعن الله الواصلات والمستوصلات والنامسات والواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله. دا الله جل شانه لعنت ته په هغه ښځو باندې الواصلات چې هغوی د نورو زنانو په سر کې ویښته یوځای کوي بیوټي پارلر ورته وایي که څه ورته وایي د نورو زنانو په سر کې ویښته یوځای کوي. نو والمستوصلات او لعنت ته په هغه ښځو باندې چې کومې ښځې په خپلو ویښتو کې نور ویښته یوځای کوي زما سر کې ویښته نور ولګو. بعضې ملکونه داسې دي چې هغوی هغه خپل سرونه ټول بدل کړي چا زیړ ویښته چا د چاندۍ په شکل ویښته چا څنګه چا څنګه چا څنګه. دا حرام دي دا تغییر لخلق الله دی. یو زنانا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله یو زنانا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله وی چې یا رسول الله زما لور ده په هغې باندې تبه راغلي وه هغې سره د هغې ویښته غورځېدلي دي اوس مونږ د هغه نکاح کوو خاوند ته یې استو ناوی جوړو خو د هغې په سر کې ویښته داسې ګډوډ دي مونږ د هغې په سر کې نور ویښته لګولی شو وی نه وی خاوند به یې نه قبلوي وی چې نه هرګز نه د الله رسول په سختۍ سره منک دا واصلات او مستوصلات اوس ځایونه دې دپاره جوړ شي او والواشمات والمستوشمات خالونه وهونکي زنانو باندې د خدای لعنت دی او چې څوک په خپل بدن کې خال وهي دا خال په تندي کې وهي که دا په اننګو باندې وهي که دا په زنه باندې وهي. نن سبا الکان د خوشاټر شیاطین د یورپ نه دا دغه راغلی دی چې په دې لیچو باندې څوک ګل جوړ کړي څوک مار جوړ کړي څوک شیطانی تصویر جوړ کړي په شا باندې بربند دغسې ګرځي کمیسونه یې نی خلکو ته ښایي چې ما دا شی جوړ کړی دا شی مخکې به ستنو باندې دا رانجو کې به دا ډکول اوس مشین دی په هغه مشین باندې کوي او دا شی بیا زینه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المغیرات خلق الله دا د الله په تخلیق کې تبدیلی او تغییر راولي. هغه زنانا چې هغه روزي نه ریږي روزي غټي دی هغه نه ریږي هغه زنانا چې هغه المتفلجات للحسن
जो अपने दांतों में खला पैदा करती है دا غاخونه چې کوم دی نو دا وته اصولي چې دا نریش دا ټول حرام دي دا وته شیطان غلار خشته کوي چې هغه ویلو چې زبو د بلاره کې کینم پدې کې ناست حضرات علماء کرام وایي چې ګیره خریل خپکیږي مدام پدې کې داخلي ځکه چې ګیره دا د سړی د پاره داغه د بدن جز دی البته دا څه شی دی چې دا لري کینو درد پکې سړی نه محسوسي لیکن الله او د الله رسول وی چې نه به پرېږي کثرت سره احادیث دي ډېر زیات قص الشوارب وعف الله قص الشوارب وعف الله بریتان پرې کوي او ګيري پرې دی او ته ګیره کله ګیره خره دا تغییر لخلق الله دی دا الله جل شانو په فرښتو کې بعضی فرښتې داسې دي هغه تسبیح دادي ثنا دا وای دا الله پاکي چې بیانې سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑیوں سے اور عورتوں کو زینت بخشی زلفوں سے بعض خزې چې هغه ستا په قومي اسمبلی کې ناشتي هغه د خپل د سر د وختونو د سړو په شان جتی جوړي هغه کې په سړی کې فرق نه کیږي او دلته کې سړی چې کوم دی نو هغه داسې شي چې هغه خپل وختو سره داسې عملو کې چې هغه د خزو په شان ښکاري یا نن سبا دا پدینایانو په نایخانه کې مختلف کټینګ وروته بار بورډ لګولې داسې سر جوړې کدا سي جوړې کدا سي جوړې کدا سي جوړې کدا سي جوړې ګیره څنګه جوړې مختلفو طریقو سره بعضی دا سر وخت په داسې احساس پریخي ته وای مگر مجته په دې شابانې دا په سر د پاسه وخت لوی او خرپونه ورګړي سړی ته الټای ورشي یعنی مخکې به فیشن او هغه دې د پاره چې سړی وسره حسین ښکاري اس فیشن دے د پارے دے تاکہ میں لوگوں کی توجہات کا مرکز بنوں اور سارے لوگ میری طرف دیکھے کہ اس کو دیکھو دے د پارے دا فیشن اختیاری چې خلق ما ته ګوري بس او دا رالو دا قمقل خرونا د يهود و نصاراونا دا بربندو لغړو نه رالو هغه نن سبا ځان سره داسې عمل کوي د یو پنسه به پورته بل وخت پرتوک د ګوډو سره به پتلون شلیدلې ولې دا چې خلق راته ګوري اوس دلته کې ما غری واجره یو ځل ز په صدر کې را دی ردم غټ بورډ باندې د پتلون اشتهار او باغې پتلون جوړو نو د ګوډو سره غشلیدل نو ما وته مې د پتلون تصویر جوړ کړی د مرګورو ته مې گاډي کې سوارو هوغم چې د شلیدلی تصویر پتلون تصویر غشتاله کرو خو به غشت نو غي خان دی ما ته وې د قصد دا ور کړی دا پتلونونه شته په دکان کې ودا الکان د خوشاټری خوخی داخلي اوس دا څه فیشن نه دا خو کوم سړی دی مخ دی دا سکار کوي چې دی ماره ګوډي پزمکه باندې لګینو دا ګوډي اصولي یا ماشومان چې لوبه کوي دا پرتوک دا ګوډي ګوډو سره دا پرتوک اصولي وشلي بهرحال دا ټول په تغییر لخلق الله کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته نهان القضاء پیغمبر علیہ السلام د قضا نه منع فرمایلی دا قضا څه شی دی ویچګیر چا پیر ماشوم ته وخت پرې کې او په سر کې وته چوټه پرې دی لکه د اندوانو په شان دا قضا ده یعنی بعضی وخت لوی پرې خل او بعضی کلول دا په قضا کې داخل دي او نن سبا دی ټول نه خانه کې چې د وختو سره کومه لوبه کېږي دا په حرامو کې داخل دا لک دا نوجوان دا سړی د ګيري سره یا د سر د وختو سره چې دا کې په حرامو کې پناستا په ولاړه په ودا په جمعات کې په اجره کې په هر ځای کې په دې ګناه کې دی مبتلا دی دا تغییر لخلق الله کې راځي شیطان تا په مختلفو طریقو سره گمراه کوي که غټه خبره کې راوسته هټیک تا کفر او شرک مبتلا کې الیاذ بالله کنینو په ګناه کبیره کې دی مبتلا کی سنه سکار کې دی مبتلا کی نو فرمایي چې شیطان وی ولا امرنهم فليغيرن خلق الله یو ځل حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دغه حدیث بیان کو د ماجه کوم مخ کې بیان کو یو زنانه رااله هغه وته چې ما اوریدلې ته داسې حدیث بیانې وی چې او ولعن الله الواصلات دا الله لعنت ته نو زنانه وته وی چې دا الله په کتاب کې خدا لعنت نشته ما دا الله کتاب وکړو د سر نه تر وناس پورې پاغي کې خدا نشته ته د ځان خبرې کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وته وی چې شته پکې هغه زنانه وی چې کوم دی ما خو د سر نه تر خیره پورې وکړ نو عبد الله ابن مسعود وته فرمایي لو قرأتیه لوجدتیه اگر تو قرآن پاک کو پڑھتی جس طریقے سے اس کی تلاوت کرنے اور قرات کرنے اور پڑھنے کا حق ہے تو اس میں اللہ کا یہ حکم ضرور پاتی
که چرته د قران پاک تلاوت صحیح مانو کې کول نو تاسو پکې دا حکم لیدلو هغه وی زکوم نشته پکې وته فرمایل چې قران پاک کې دا نشته وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چې کوم پیغمبر تاسو ته سوي نو هغه کوي چې ته وی دا او کنه هغه کو چې کوم نه دی منی کوي غینه منی کوي ودا خو پکشتا نو ودا د الله رسول فرمایي لعن الله الواسمات خو شي تاسو بعض خلک وای چې ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس قرآن میں یہ نہیں ہے دا منکر حدیث وی کوم سړی چې حدیث نه مني دی به د قران کریم ترجمه تفسیر هغه بیانې چې کوم د زړه کې راځي شیطان اچي دی سړی نه ځان ساتي چې د مخه ته قران پروت وي د په درس کې مکی نه په میموري کارت کې په موبایل کې په هیڅ کې د خبره قطعا وانوري کدا پروفیسر دی کدا لیکچرر دی کدا پاکستان کې دی کدا یورپ کې دی کدا امریکا کې دی او کدا چې کوم دینو هغه سوته وي دا غټ مبلغین وي دا فلان کې دا ډینګړې دی نو دې ته وک مکه دی ځکه د قران کریم شرع د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي البته اسرائیلیات نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث نو چې کله زنانه ته دا آیت وې هغه پوښ نو بیا هغه وې چې ستا خزم دا کارونه کوي کې دې چې غم کوي عبد الله بن مسعود سے وته فرمایل چې ته ما کور ته لاړ شه ما خزه وګوره هغه نه کوي داسې چې لاړ نو غې نه کو وراله وی چې دا خورشتیا غنه کوي عبد الله بن مسعود سے وته وی کاغه کوله دا کار نو ما به اوس پریږي دین معلومه شو چې صحابه دې ته تیارو چې زمونږ زنانه دا عمل کوي نو بیا به مونږ نه پریږي والصلات مستوصلات واشمات مستوشمات نامسات متنمسات پدې کې چې کوم یو عمل کوي دا بیوټي پارلر ته جنن سباز په یو ناوی باندې د یویش په د پاره ما اوریدلې دي 1,10,000 1,20,000 روپۍ دا اولګي دا غي د خپل کول ده پښتو کې یو شعر دی وای کوم ناوی چې په خپل خایستانه وي څوک به سکاندي خایس د مورونیا او د رب په صابونونو نسپینیږي د رب د درجه څوک تور راغلی وي چې د سړی رنگ توري نو په صابون نسپینیږي خپل حسن چې خدای کوم ورکړی دی هغه ډیر زیات البته عارضی طور سره د خاوند لپاره بعضی سيزونو د تزیین اجازه شته لیکن هغه چې تغییر ته لاړ نشي او تغییر هغه دی چې هغه پوښ شي او تزیین هغه دی چې څو وخت لپاره بیا ختم شي نکریزي ولا ګولې بیا ختم شي دا تزیین کې راځي دا جایز دی پاوډر ولا ګول چې بیا پزان باندې وبو اچل بیا ختم شي شونډې سره کې چې لږ ساتیر شنه بیا ختم شي رنگ لاړو دا تزیین دی دا تحسین دی دا جایز دی دا خاوند ته کول شي بهر نه بهر وته د بهر نه لیکن نن سبا عجیبه معاملہ ده چې خاوند ته ځان د خاوند مخه ته ځان نخرج وړ کړي شیشه کو ډټوي جوړ کړي او چې کله بهر زی نو واده ته ځینې بیا ځان خصو درکې حالانکه دا حرام دی نه ده جایز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه زنانا چې هغه عطر پزان باندې اومږي دا پلار تیریږي دا غي وګمه اخو دې خو خوريږي په پردو سړو لګي نو دا زانیه ده دا لفظ استعمال کړي ځکه چې دا په حقیقت کې په دې خوشبوئی سره په دې وګمو سره دې پردو سړو ته دعوت ورکړي چې ما طرف ته ګوري کومه زنانا چې په بورخې د پاسه ستاره او مختلف قسم نقش و نگار او بوټي تپلی وي نو دا حقیقت کې د خلکو ته دعوت ورکړي چې ما ته ګوري بورخه خو دې د پاره وا دا سه کپڑا دا سه رنگ چې پاره کې تاسو سو ګوري نه اوس بورخه دې د پاره چې ټول حسن پاغه باندې ورته په دا پرده هونه شو دا خو به پرګری شو نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې شیطان په مختلفو لارو خلقو وي په دې روزه کې وي شیطان په غوسه کې بعضی افراد سره شیطان راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانو ته مګوري ځکه چې دا په وړاندې را روان نه هم سره شیطان وي او چې په شازي نه هم سره شیطان هغه سات بتا شیطان په مختلفو غندو خیالاتو کې مبتلا ماشومان سره شیطان وي یو ځل د الله رسول په دسترخوان باندې ناست مبارک یو ماشوم رالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خي طرف ته لکه زما خي طرف داده هغه ماشوم رالو پاغیلوخو کې زر لاس کته کولو غس لاس الټا لاس نو د الله رسول داغه ماشوم لاس اونیو او صحابو ته فرمایل چې د دې ماشوم د لاس سره زما په دې لاس کې د شیطان لاس دی د دې ماشوم د لاس سره زما په لاس کې د شیطان لاس دی شیطان د دا غلاس مخ کې کولو
دا ولې چې دا ګس لاس تالی ته یوسي نو چې خې لاس وړي نو برکت راځي، او چې ګس لاس سر خوراک کوي نو په هغې کې بې برکتي راځي. نو شیطان نور څه نه شو کولی، هغه وی چې دا خوراک په باندې بې برکته کوم چې خېټې ته مبارک خوراک لاړ نه شي. نو ما اوس د لاس نیولی دی، په دې کې د شیطان لاس دی. صحابو ته نه ښکاري، لیکن د الله رسول فرمایي هغه ټیک وړوکي معصوم سره شیطان راشي. ابد رس ختم چې مونږ کول د شپږو شپو، نو یو رور هغه ماشومه جنۍ راوستي وه. ماشومان بعضې خلک راغلي، مونږ ورته وایو جومات ته مه راولئ، دی راولي. حدیث مبارک کې راځي چې ماشومان به جومات ته نه راولي. هغه ماشومان چې د جومات او د مزد د تقدس خیال نه ساتي، که ته یې سجده کې د ته په دې عمر کې دا خبرې په کور کې وښیه، او دس وته خیا مثبت خیا مور ته حواله کا، نیات حواله کا، په خپل باندې نفل کو په کور کې. ستا کور ډمخانه خو نه ده چې په هغې کې ته خپل ماشوم ته دا نشي خولی، دی به هر څه په جومات کې زده کوي. دومره ماشوم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل جوماتونه د لیونو د ماشومانو نه بچ ساتئ. لیونی مه راولئ ماشومانو، ځکه چې دی سره شیطان راځي. نو یو وړه ماشومه وه، ما چې ولیده نو ما یې خدای دې خیر وکړي چې څه چل به کېږي. په دې کې چې ګورم نو په تراو دوران کې زمان وسی دی، نو هغه ټیک نه دی، مازغونه یا خبرې مبرې نشي کولی، او هغه د شپې توره تیاره کې ګرځي، او نه پیریانو نه یېرېږي نه بل نه یېرېږي. هغه رالو یو ماشوم راوستل وي یو راتلل وي، راوستل یې نه دي پکار، که رالو په خپله نو واپس یې کوې بس، هغې کې ته نه ګرم نو هغه راځي، مونږ ورپسې ورونه بند کړو، هغه بیا هم راځي. هغه ماشومه چې ما ولید هغې پسې زما غنوسی رالو، نو دلته کې پلار په مسله ولاړو، هغه ختم کولو شپږو سپارو، شپږو شپو ختم، او دې هغه ته ولاړ دی، تا به کیمرمین دی تصویر یې وباسي. نو ما یې که اوس یې په پلار باندې موس خطا کړو نو د ټولو خلکو موس به خراب شي. دا ولې دا د هغه یو ماشوم یې د وجې نه شیطان لار ورته خلاصه شوه، هغه وایي چې زه لار مې پکې پیدا کړه، نو بل ځان سره راوسته، د هغه په ذریعه هغه رالو، او د دې ماشومانو په ذریعه باندې ستا دین هغه ګډوډ، ستا موس خراب کی، ستا عبادت خراب کی. ته پوهیږې نه په بازار کې شیطان اثر ډیر زیات وي، په جماعت کې کم وي. جماعت د الله کور دی، د عبادت ځای دی. بازار کې خلک هر څه کوي، هلته کې شیاطین ډیر وي، بعضې ځایونو کې شیطانان، ځکه د هغه ځای نه ځان ساتل پکار دي. بعضې افرادو سره کوم سړی چې مسلسل په گناه کې مبتلا دی، د هغه په مجلس کې مه کښېنه، ګنې تا به هم شیطان په گناه کې مبتلا کړي. بهرحال دلته الله جل شانه فرمایي وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. دا شیطان وایي چې زه به دوی ته امر کوم، او دا امر د وسوسې په شکل کې کوي، نو دوی به د الله په تخلیق کې تغییر راولي. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، او الله پاک فرمایي ضابطه ده، اصول بیانوي چې کوم سړی شیطان په دوستۍ ونیو من دون الله، او الله یې پرېښو، فقد خسر خسرانا مبینا، دی په سرګن تاوان کې پرېوت، سرګن تاوان کې دا خساره کې پرېوت. الله جل شانه دی زمونږ د هر طرف نه د شیطان او د نفس د حماقت نه او د شیطان د چارو نه حفاظت وکړي. او الله پاک دې دا روژه او په دې کې چې کوم عبادات مسلمانان نارینه زنانه کوي، الله جل شانه دی قبول کړي. شیطان چې مونږ په خطا کې مبتلا کې، خدای پاک دې مونږ ته معافي وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.